بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ امید د ربه لرم چې تاسو ټول روغ جوړ ښاد او اباد یې. دا نننۍ ویډیو کې به تاسو سره موږ د جیم په باره کې بیا خبره کوو. دوباره خو د ملګري وایي چې یاره دا لږ مشکل دی، نو واقعي ته دا لږ غونده کې مشکل دی. د دې وجې نه به دا تاسو ته موږ په دوو حصو کې تقسیم کړو چې تاسو ته په اسانه د دې دغه راشي چې یاره دا په څه طریقه جوړیږي. نو انشاءالله نننۍ ویډیو د دې باره کې ده، اخره پورې وګورئ. تاسو ته موږ ښیو چې دا به څنګه، خو د دې یوه حصه نن د دې چې کوم د جیم سر دی او دویمه حصه چې کومه ده نو دا به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې تاسو ته ښیو. دا تاسو وګورئ، په دې طریقه به د جیم سر تاسو اچوئ. دغه د دې ناب ته څنګه چې دغه لینون تاسو ته موږ وښیو چې دا به یو شانتې ساتئ چې تاسو ته پته لګي چې یاره ستاسو نه ټکي ورانېږي نه. د دې خو دغه دا لینونه چې کوم دي دا به تاسو یو شانتې ساتئ چې ستاسو نه دا ټکي چې کوم دی نو دا لتېږي نه او دا صحیح راځي. دا د دې به نن مونږ صرف تاسو د سر چې کوم دی نو به در سره ویډیو شیر کوو. په دې طریقه به یې جوړوئ او بقایا به بیا انشاءالله سبا د دې چې بله کومه حصه ده نو هغه دا مونږ دوباره په دې کوو. دا ملګري وایي زمونږ لکه په دې رسي نه، نو دا د هغې دپاره دا بیا مونږ کوو. د اینې نیم کته به تاسو دلته دا ځای والی، بیا به یو نیم کته بیا دغه چې کوم دی نو واخلئ. بیا به داسې چې دا کله پوره شي ځان ته به کتونه لګوئ، کتونه لازمي دي. دې کې تاسو ته موږ ښیو چې په دې طریقه به دا اینې 1 2 3 پورې به دې خوا راشي، داسې به 2 کته راشي او دې ځای پورې 2 کته لاندې چې تاسو راشئ نو دې له به معمولي شانتې ګولایي، بس معمولي د قلم په څوکه به دې له ګولایي ورکړئ. نو دا به دا اوس تاسو ته زه لیکم چې دا څومره دی. 2 کته لاندې جیم سره چې جوړ شي، 2 کته لاندې 3 کته دی بل سایډ نه، یو نیم کت دا تقریبا وګدي. نو دا زموږ نننۍ ویډیو وه. تاسو کوشش وکړئ. غلط لیکل د سمو لیکلو دپاره ډېر لازمي دي، ولې چې غلط ونه لیکي نو سم زده کېږي نه. پریکټس جاري ساتئ انشاءالله. نو دا زموږ ویډیو وه، تاسو سره موږ شیر کړه. ویډیو تاسو ته څنګه ولګېده د دې په باره کې موږ سره په کمنټ کې ضرور د خپلې رایې اظهار کوئ. چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک او شیر کړئ او د خپلې رایې اظهار موږ سره په کمنټ کې ضرور وکړئ. ولې موږ ستاسو د کمنټ چې چېرته مې ښاد او باد او خوشحاله اوسئ. الله تعالی